دا هر مسلمان له پکار دا دی چې د سره چې کم دی هغه ظلم ونه کړي. تاسو وګورئ یا بل اوس چې کوم په اسلام آباد کې کم یو مسلمان لګی دی هغه د الله نه دعا غواړي لاسونه پورته کړي دي او په جړا باندې د الله تعالی نه دعا غواړي د الله نه دعا کوي لیکن په هغې باندې دغه د یزید فوجونه ورغلي دي هغې چې کومه دی د کانټینر نه ښکته راتللی دی لیکن موږ له په دې باندې افسوس راځي چې که دا واقعه چېرته په بار دنیا کې وی په انډیا کې وی په روس او برطانیه کې وی نو د پاکستان میډیا به یو غاټ شور په دې باندې جوړ کړی وي او د هغې سره به د پاکستان علماو په دې باندې غټ غټ تقریرونه او په ګنټو ګنټو باندې تقریرونه کوله چې ګوره غټ ظلم دی او ګستاخان دی او ګستاخان دی لیکن واقعا پاکستان کې د په دې وجه د منسوب څه نه ویل او که تاسو وګورئ دا د مانځنه خلک منې کول قرآن کې الله تعالی فرمایي دا د ابوجهل کارو هغې به خلک د مانځنه منې کول او یو پیره جناب رسول الله بیت الله کې مانځه باندې ولاړو او دغه ظالمانو د مکې ظالمانو مردار راوړله او نبي علیه السلام له په سټ باندې ورورتله عبدالله بن مسعود وایي زه ولاړم لیکن زما طاقت نه کېدو چې دا د دې نه درې کړمه او په دې کې فاطمه رضی الله تعالی عنها راله او د پیغمبر علیه السلام دغه مرداره لرې کړله او بیا کافرو ته خیرې شروع کړلې چې الله دې دا هلاکي زما پلار د دې ته څه نقصان رسولی دی دا خو مونځ کوي دا ظالمان به مرداره ورړتی او بیا چې نبي علیه السلام کله سلام وګرځاو نو د مانځه د وجنې د یو کافر نوم یاد کو اللهم علیک بقریش اللهم علیک بقریش یا الله قریش راونیسه یا الله ابو جهل راونیسه یا الله عتبه راونیسه یا الله شیبه اووه کسانې په دې مجلس کې یاد کړل او عبدالله بن مسعود وایي د رسول الله دعا الله قبول کړه د بدر په میدان کې ما دا ټول ولیدل چې مړه پراته وو به یې چې کوم دی کوی ته ګزار کړل عزتمندو چې څوک هم مانځه باندې ودرېږي دا د الله سره جرګه کوي نو که دا څوک را لرې کوي لکه دا د الله د جرګې نه خلک لرې کوي او بیا په دې پسې چې کوم دی تا تارړ وایي دا خو دې ټیک ټاک یې جوړول یو ظالمه د خدای دښمنه هر څه کول خو الله ته رسول پورته کړي وو نو ولې چې کوم دی بدنامول ولې دروغ کې او ولې د الله تعالی په شاعر الله پسې چې کوم دی ټوکې